شان دی صحابه لوی شان والا دي صحابه لوی فضیلت والا دي صحابه ته الله لوی لوی درجه ورکړي دي صحابه کرام په دوه قسمه دي یو مکی صحابه دي یو مدني صحابه دي قرآن کریم هم په دوه قسمه دی یو یعنی صحابه انصار مهاجر باندې فضیلت زیات دی مکی مدني باندې فضیلت زیات دی وګوره صحابه کرامونه قرآن ډک دی صحابهونه قرآن کریم ډک دی قرآن د صحابهونه ډک دی قرآن د صحابه په سینه کې دی صحابه د قرآن په سینه کې دي قرآن کې الله جل شانو د قرآن منځ کې د صحابه ذکر کړی دی یو صحابي فرمایي چې د تاسو والا قرآن کوم دی بل صحابي ورته وخیلو چې زمون قرآن ده دی صحابه کرام هم دوه قسمه دي قرآن هم په دوه قسمه دی صحابه کې هم دوه ډلې قرآن کې هم دوه حروف یعنی دوه دغه دي مضامین دي صحابه کې هم دوه مضامین قرآن کې هم دوه مضامین صحابه ته وګورئ انصارو په مهاجرو باندې فضیلت زیات وو قرآن ته هم وګورئ مکی په مدني باندې فضیلت زیات دی صحابه ته وګورئ جهل ختم کړ قرآن ته وګورئ جهل ختم کړ صحابه ته وګورئ تیاری ختمې کې قرآن ته وګورئ تیاری ختمې کې صحابه ته وګورئ رڼاګانې راغلې قرآن ته وګورئ رڼاګانې راغلې صحابه نو مکی کې به بربند طوافونه کېدل محرم شریف کې به کمیس به وایستو بربند طوافونه به کول کله صحابه راغلو انقلاب راغی کله قرآن راغلی